بالکل ما پریشانی را ما شک من کېږه د ده تللو پسې د ده چې کوم د په چې ته درومې په دغې کې دا د پیغمبر تا د خدای په خبرې منل دي دې کې تو ته خیر ده دې نه دا دې تو ته خیر نشته ورکې ځکه الله رب العالمین جل جلاله بار بار قرآن مجید کې دا خبره کړې ده واطیعوا الله واطیعوا الرسول د الله تعالی اطاعت کوي اصل خو د خدای اطاعت ته خو د خدای اطاعت به چا نه زده کوي د الله تعالی اطاعت ته چا نه زده کوي الله تعالی خپله خو چاته نه رسي چې وایي کور ته ویسي چې موږ داسې کوي لمونځ داسې کوي او داسې کوي طریقې داسې ګرځوي هغه خو د خپل په دغه خپلو بندګانو کې انسانانو کې یو انسان منتخب کړي چې هغه داسې انسان وي چې ډېر پاکیزه وي ډېر دینداره وي او ډېر د الله سره دغه د زړه چې کوم ډېر پاک وي هغه سره الله رب العالمین د پیغمبرۍ لپاره منتخب کړي او پیغمبرۍ سلسله اوس بند شوې ده خو دا د پیغمبر لپاره خو دا ضروري ده چې هغه به عقلمند وي هغه به پاکیزه وي هغه به ډېر د ټول د دې نه نه بهر نه به صادق وي رښتونکی وي خو دا ضروري نه ده چې ډېر نیک و هغه به پیغمبر وي د پیغمبر لپاره خو د نیکي کېدل د نیکوکار کېدل ضروري ده چې هغه به د هر د امیزش نه پاک وي خو دا ضروري نه ده چې ساده که هغه ډېر نیک و هغه به پیغمبر وي پیغمبري چا ده هغه الله رب العالمین چاته چې خوښ شي څوک یې پسند کو هغه ته ویل کوي دا سلسله د محمد رسول الله باندې بند کړې ده په دغه آیات کې الله رب العالمین جل جلاله موږ ته فرمیل دي لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا یقینا تاسو د پاره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقو کې په نام توري پوسټ پر غواړه بهترین نمونه ده هر څوک ځان دی پر یو ایدل یو نمونه څخه به دغه اتباع کوي تاسو وګورئ د موږ حکومتونو کې افسران شو دوی ټای چولي تغي چولي دا ځان ته نمونه ګرځول چې د انګريز دی مو نمونه ده اوس انګريز په سیمه تلل دي نو دی وجنه هغه دوه ځان دی پر ایدل ایدو دی پر خپل ځان دی پر نمونه څو ګرځول ده انګريز ګرځول ده اوس نور مزید یې چې راکه موږ په د خپلو د ترتیبونو کې مو د کارونو کې مو د انګریزانو تهذیب شامل کړه حالانکه هغه خپل تهذیب نه په خپل چې کوم دی هغه ماهرین دي حکم دی او قلا دي هغه خپل اثر ته کوي چې دا شی نه پرېږدي دوی تباہ کوي تاسو خو چونکې موږ مخکې ځات کتلې دي نه اصلي چې نه دا چې څه وکړي بیا چې دا چې هغه نو ته اوس خاند ورکو چې هغه څنګه شوی تاسو ته یو دي مغودي ماهرینو چې کوم هغه دی هغه یو ته کوم شریک کې تاسو هغه وګوره ته هرونه پاتې چې کوم اسلام شي هغه مثلا هغه ورکو چې دا شریک اسلام ته خیر ده خو موږ ولا اوس تر به دور شو چې را پوښتنه لکه چې ته درمډولي کې د لینې خبرو کې د دوه رسد د تهذیب کې دوه کې څه خیر ده حالانکه هغه کوم مخکې ترقی کړی او مدي هغه په مهنت کړی و هغه په پرتون نه وکړي هغه په ټای باندې نه وکړي هغه په د تهذیب نه وکړي هغه په بل مهنت باندې کړی و په ستړي ستمنې باندې کړی و څه کوا کنه چا باندې کړی څو وخت مخکې د لندن کې ماهرین جمع شوي وو هغه ته تاسو د کلر ما پرې کلر که تاسو دا کلر تاسو پرې ختم کې د تاسو کې کوم استعداد د بچایو کې دا بنور جوړ شي هر کې تاسو وړاندې خبره ده خو هغه په دې باندې تحقیق کړی ده چې دا شای مفید نه ده ویمه معمولی خبره ده مسواک راخله مسواک یې وړي کنه شای ده لرګي نه جوړ ده دې اخرت فائدې خو دا خو ډېرې لویې فائدې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله فرمیل دي چې د مسواک او یا فائدې دي او ټولو نه غټه فائده یې دا ده چې کله سړی مریږي نو الله رب العالمین جل جلاله ته دا کلمه نصیبوي چې لا اله الا الله محمد رسول الله
دا لویه فایده ده. دا په حدیثو کې راغلي دي. اوس نن دو ثابته کړله، نن د حکیمانو د ډاکټرانو دا ثابته کړه چې یو خو برش د مسواک بدل نه ده. برش کې ډاکټران نو وی د ځکه شته چې تاسو نه وکړي د کې اخام مخاط شای پاتې کیږي چې هغه به ورسته دوباره چې وایي بیا بیماری زیاتیږي وینه کمیږي نه وینه. او مسواک رجیږي، مسواک چې ته وایي هغه چې کوم ته ووایو هغه سای ختم کیږي. او بل د یو غشو چې کوم دا چمک ده دا مسواک سره نه ختم کیږي، زیاتیږي سره او د برش سره خړېږي بیا کمیږي چې کله کله ورس به تېر شي داسې کله هغه تک زیات شوي هغه چمک ختم شي. 50% دا موتوس دا و چې دا اصل فایده خو په آخرت کې ده چې تو دې په نه لیدلو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اتباع وکړله. ځکه چې ته د قیامت امیدوار وې او ته معلوم وه چې زه ورته په قیامت کې الله ته درېږه. خو چې کله اوس چې تحقیق راغلو اوس هغه فایدې دومره راووتې په دنیا کې چې هغه دنیا کساز کې وایي چې راپوهې د کوم چې آخرت نه مني که نه هغه د دنیا فایدې دا استعمال کوي دنیا دې پوره ده شای اوس په روان دي وي ته بربرایي وي ته چې موږ دې پسې اتباع وکړو او ته آخرت ثواب نه ملوي. ځکه چې دوی د پیغمبر سم پیروي نه کوي، د عقل پیروي کوي. چې پیروي کوي د عقل پیروي کوي. او موږ ته څه یې څه پیغمبر پیروي کوه. 80% بیماری 80% بیماری دا د یو غشون نه پیدا کېږي، د وړیو نه. چا غشونه چې خراب وي وګوره کې 100 بیماری به نورې وي، یو هغه کې به نه ده کې ډېرې بیماری وي چې وړی خراب وي. او دا مسواک د وړیو لپاره بهترین علاج ده. یو حکیم یې یو مشهور حکیم ده هغه یې چې د یو سړي په زړه کې جلی شوی وي د جلی نه د یو سړي په زړه په جلی کې پیپ شو د پنجره زړه کې پنجره چې کومه ده دې کې پیپ شو د جلی ویته یې ما یو ځلې پیپ وبسلو بیا کې پیدا شو، بیا مې نه پیپ وبسلو بیا کې پیدا شو چې اخري مې د غوښونه وکتلو ما د غوښونه هو د ویده کې پیدا کېږي ویلې نو هغه د وړی خراب وي. چې کله هغه ته مور مسواک مې شراویر کا چې ته مسواک وایه او 5 وخته یې وایه چې شپې څوملې بیا یې وایه. اوس تحقیق د ډاکټرانو وکړو چې دا شپې د پلازې چې کومې دي څه دي دا شپې کار کوي چې کېږي په د وړیو کې په حرکت کې راشي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله څمرستو بیا یې مسواک والو چې کله مسواک مشرا مې ورکا هغه ټیک شو جوړ شو بیا کې پیپ نه وشو. نو محترمو دا موتوس دا وایي دا پګړی ده، دا پګړی بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم سر کړی دی. موږ سره بله غټه خبره نشته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم همیشه پیغمبر علیه السلام دا پګړی سر کړی ده. بخاری په دې باندې باب تړلی ده او باب یې هغه نه مخالف حدیث نه مخالف نه ده. مطلب دا چې هغه غلان داسې حدیث نه ده راوړه چې هغه په دوام باندې دلالت کوي نه. هغه کې صراحتا دا لیکلي وي چې دا پګړی به پیغمبر صلی الله علیه وسلم همیشه واله داسې نه دی ویلي. خو هغه د یو حدیث نه ثابتوي هغه یې باب الغایه ده چې پیغمبر اسلام همیشه پګړی تړلې ده. خو په حدیث کې کومه وړه ده هغه په دا تخت کې راول ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په احرام په حالت کې پګړی نه والی. مطلب یې څه کړو چې د احرام حالت نه علاوه بکی به همیشه پګړی واله. او دا پګړی او دا د کوم حکیمان دا لیکلي ده خبره چې دا د انسان په حلم کې اضافه کوي، حلم کې اضافه کوي. دویم دا ده چې دا دماغ او اعصاب ته د انسان نور قوت کې اعصاب شته، دماغي اعصاب ته تاسو لیکلي دماغي اعصاب هغه اعصاب ته دا پګړی فایده رسوي.
تقویت رسوي ته. او بل دا نور څه بیمارۍ لیکلي چې هغوی لپاره دا مفیده ده دا پګړۍ. نو محترمو دا تاسو تاسې ما دوی مثاله پیش کړو، دوه مثال هم تاسو ته پیش کړو. ورنه نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې هر سنت کې هزار فائدې دنیوي دي، اصل فائدہ آخرت کې ده. صحابه کرامو دا سنت پیروي په دې نور اختیار کړي چې په دنیا کې څه فائدہ ده، بلکې دوسرو الله رب العالمین فرمایي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. دا د هغه چا د پاره د پیغمبر لسم زندگی شان نمونه ده چې کوم چا الله رب العالمین او د قیامت کی امید وی چې زبې وارد الله ته درېږي او د خپل زندګۍ حساب به ورکوم قیامت راتلون کړه. دا سړي دی پورا دا څه ده دا فایده منه نه. څه مطلب چې هغه به باندې عمل کولی شي، دا د هر چا کار نه ده چې هر څوک په دې پیغمبر اسلام طریقې باندې عمل وکړي، بلکې هغه به کې به دال لټوي چې کومه کې خوښ هغه به کسي چې کومه کې نه خوښ هغه به ګرځوي. خو هغه څوک چې محمد رسول الله چې په آخرت باندې یقین وي، د الله رب العالمین سره د ملاقات امیدوار وي چې واجب الله سره درېږي، هغه خلق د پیغمبر په اتباع کولی شي، سالمه اتباع پوره اتباع کولی شي. دا صرف چال دال کې نه ده، دا صرف په لباس کې نه ده، دا په اندرون بیرون دواړو شیانو کې ده. ځکه دلته کې الله فرمایلو وذکر الله کثیرا. دا هغه څوک کولی شي چې د الله ډېر زیات یاد کوي. نو چې کله د الله ډېر زیات یاد کوي بنومي ده چې د الله زیات یاد دا ایمان ته تقویت رسوي، ایمان ته جلا نسبوي، ایمان ته ترقی څه ده، ایمان کې څه ده په قوت رسوي، د هغه په نور کې اضافه کوي او د انسان په اعمالو کې اضافه کوي. هغه سره په دې باندې عمل کولی شي چې ذکر ډېر زیات کثرت سره کوي. بل څه الله رب العالمین فرمایي دې خبرې وکړي چې یو دې په آخرت باندې یقین وي، او بلې الله رب العالمین جل جلاله چې ربي وارث الله سره درېږي دا یوه خبره ده ټوله. او بل د الله تعالی ذکر ډېر کوي. دا کسان د پیغمبر علیه السلام اتباع کولی شي، ځکه چې دو په زړه کې دغه پروت ده قوت چې دا د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع وکړي. صحابه کرامو د نبي کریم صلی الله علیه وسلم اتباع کړی. حضرت عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنه یوارې چې کله صلح حدیبیه په وخت باندې نبي کریم صلی الله علیه وسلم واستولو چې ته مذاکرات وکړه. دا صحابه کرامو ډېر دا د قریشو ته او مکې ولته محبوب و، ځکه چې دا سخي سړی و. نو خلکو سره شیک ښه ګذرا سره وه چې ده ته به څه نه وي. دا یې واستولو. چې کله دا یې واستولو ده ته یې ویل چې ته خیر دی هغه وکړه، طواف وکړه. خو هغو ته موږ اجازت نه ورکوو. دوی ته چې پیغمبر صلی تاسو اجازت نه ورکوي زه طواف نه کوم. هغو ته غوسه ورغله په دې باندې چې دغه لاړو ترو زمانو سره سهار شو، سبعي ته مذاکرات وو سره مستقل. نو هغوی ته ویل چې تا د پچې د لنګ ډېر ټیټ واله ده، نه ډېر چک دې تړله ده، د پونډیو پرې پوسه للیږي. د کوز کا ځکه چې د عرب چې کوم دا د لنګ نه موږ پرتوګ نه پرتوګ هغه لنګ او لنګ وایي د لنګ یې هغو ځمکې پورې لګولو بو چې کنې د تکبر نه د غرور نه کنې دا د هغه کنې موثر دولت ته موثر اسباب شته دي دا دي هو علامات وو. بل دا چې دا د متکبرینو یو طریقه وه. نو ته د پچې چې کومې دي دا هغه ته د لنګۍ سره رغل دي د تا چې کوم لنګ ده دا هغه ته خوند ویر نه کړي د عربو ته. نو ته به هلک وګڼي، ته به سپک وګڼي، د لنګ نه ټیټ کړه. هغه ته ویلو هغه به دا خبره ته کوله چې ما خو خپل صاحب یعنې محمد رسول الله داسې کتله ده چې ده پرې به دا کولو ده نه نشي تېرولی. هغه ځای کې په هر ځای کې هغوی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو پابند وو.
حضرت عمر فاروق رضی الله زمانه کې یو جماعت واستولو فارس ته چې تاسو لاړ شئ مذاکرات وکړئ. چې کله فارس ته لاړلو کې لوی صحابه کرامو وفد وو په کې عمر بن عباس رضی الله عنه نو داسې لوی پهلوانان صحابه کرامو هغه لاړلو ورې څو وفد وو. چې کله موږ ته ورسېدو هغه بادشاه دربار ته بادشاه ته ایران ته ورسېدو فارس ته ورسېدو نو دا ته مخکې هغوی ته وایي تاسو دا شهید جوړي بدلې کې د بادشاه د دربار خپل آداب دي هغو آدابو مطابق تاسو دغه چې کپړې وباسئ چې کومې تاسو راغلي یې تاسو هغه کپړې وباسئ چې کومې دغه دربار دي پاري لکه څنګه د هسپتال کې مریض ته هسپتال جمعي ورغوستی درنګ ته د مخکې بادشاهانو وو عباد داسې ترتیب وو چې چا به مذاکرات کولو او مذاکرات ولا طبیعي د دربار کپړې ورغوستولې. هغه ته وایي چې موږ خو مذاکراتو ته راغلي یو ته وګوره دومره لرې نه راغلي دي کپړې به ګردمنې وي جزونو سفر نه و د ګاډو سفر نه و د اسانو سفر و د وښانو سفر و نو په هغې کې د سړي په بدن باندې ډېرې ګردې پرېوځي دا ټولو دا پرې کپړې وي چې دا چې موږ وه چې غلام قوم وه هغه به وایي چې موږ دومره عزت وکړو چې وایي وه جوړه کپړې موږ ته راوکړي روی غستولې یو خو داسې کلو دی چې وایي چې تا ته ما تحفه درکړه یا ته جوړې کې هسې چې راپوښې ملګری مو ده یو داسې وي چې نه ته به د دربار کپړې غوستوي که نه غوستوي به دغه دربار ته نه شي ننوتلی چې بیا راوسي بیا نه کپړې وباسي هغه وایي داسې موږ ته قبوله نه ده موږ مذاکرات ته راغلي یو که په دغو کپړو کې سره مذاکرات کوي به د خړو کړو کپړو کې خو سره کوئ که نه سره کوو تو واپس هغه لاړلو تپوس یې کولو. داسې په دغه وخت کې د عمر بن عباس رضی الله عنه د تورې د هغه څه وي دسته د په چیړو تړلې وه چې د ماته شوې وه بیا یې په د چیړو تړلې وه هغه وه چیړه مې داسې ارتو شوه هغه ډېر په هغه کې چې دربار باندې کوم پهلوانان مقرر وو هغه به هغه پرې وخندو. مخکې زمانې کې به په دربار باندې په چوکیدارۍ باندې به نړه وړي کسان نه کېناستو ځکه چې هغه ټایم کې جګړه دی توپک نه وه توپک وړي کوونکي تاویر که هغه یې چلولی شي د بټن نه وه چې ګوتې وټپوه داسې جګړې نه وي لکه څنګه نن دو شروع کړي دي چې خپل ځای کې کېنه ګوتې ټنګوه او ته جګړه کوه خو خدای هغې کې وویلو دغه ګوتې یې ټنګولې تاسې کسې وایي د معاشرت به داسې خرابېږي که نه چې دا خو د اوس دا میډیا ده موږ تاسو میډیا کې خطا کوي چې داسې دي بیا داسې دي که نه موږ خو بار یو نه داسې کوکله شوي دي چې دا هغه میډیا ته مقابله دونه شي هغه میډیا دی هغه قوت ته مقابله نه شي هغه داسې نه خوړلي دي چې هغه خپله درزوایي هغه څه وکړي. مخکې داسې جګړې نه وي مخکې خو میدان ته راشه غور غړې وځه خپله کړي چې څوک یې کېږدولو توره راخله تورې کې به چا زور زیات شو چا ته قد به زیات شو او وار به زیات و ډال به یې راخوستو نظام به یې راخوسته داسې جګړې خوند به یې کولو اوس ته یې پېښور جګړې خپله کې میاو میاو کوي جګړې هغه پرې وخندېدو هغه پهلوانان وو هغه چې ویلې وخندېدی وایي چې موږ خو ځکه وخندو چې ته په دغو تورې باندې موږ سره جګړه کوې د موږ د اسلحې ته وګوره د موږ د اسبابو ته وګوره د موږ د کمالاتو ته وګوره او د تا د چیرلو ته وګوره چې تا د چیرلو ور توره کتلې ده که چا په د لاس کې توره ده سړه دې کتله ده تاسو چې توره شته چې ما ته میدان ته وځي ډال یې سره وي یو یې تر ووتو ډال یې سره و داسې ډال یې ته ونیولو هغه چې داسې پوس نه ګزار ته خلاص کړو چې ټنګ کې ویولو دا دې ځواک کو داسې ده هغوی ته خو دیوانان دي دا خو د هغې د اسماو کې دلته ټیکاله راغله ټیکالې کې ایو سره په ایران کې بلاد وغځه کې پوی وکړو ایران خلکو په عادتونو باندې پوه دنه یې وه خوله رتاو شوه ټیکاله کله سره خوري نه خوله یې رتاو شي کوزه هغه نه په ځمکې پرېوته
هغه ته خو پاته او ملګري ته یو سر خولي نه وروغ انداسي په تاسو دې دا په څنګه باندې وروغ نه ته وایي چې کنه د خلک وجدان د دادی ورنه ارنغه بنشي ارنه متاثر بنشي لغني موږ خو یې چې هر څه ځان متاثر کوا کپړې ته کدا به تاسو وکړه تاسو وکړه دې خبره دې خبره بل وکړه یو عالم نه انګلیس ته پوس وکړو چې مخکې تاسو نه موږ درېدو د تاسو موږ ویل نه درېږو دا څه وجه ده هغه ته دلیل یې مولا ته دلیل یې چې دا دلیل ده دا دلیل هغه چې وجه ده نه ده وجه دا ده چې مخکې تاسو لباس بیل وو موږ بیل وو که تاسو پرې لباس وو په غیم والی چې سره جمیم وي پیوند دې کې لګیدلی نو موږ به چې د بل مخلوق دا موږ بل مخلوق یو نو دی وجه نه تاسو موږ درېدو اوس تا د مو لباس اختیار کو ایمو پتلون دی اختیار کو د مو تای دی اختیار کړل نو زه ته نه ویلی ودرش چې تاسو کوم درېږي چې هغه بل پسې روان یا څوک درېږي کوم څوک نه درېږي ته خو موږ پسې روان کومې ته نه ویلی ودرش نو مخکې به موږ فرق محسوس کولو چې فرق شته اوس چې کله په بریدلې مې داسې د خلکو چې جروشي خبرې کوي چې کله په امریکایانو باندې په نیټو فوج باندې د طالبان ویشي او خو د خپل لباس وي د خپل لباس وي نو چیغې نه وباسي چې تاسو دی وغلو ورته هغه ویلو چې دا خو چې تا په لباس کې دا به دو مرغوب نشي موږ نه بولر غندي موږ سر به بار نشي هغه به دا خو نه دا خل د ټکاله قتل نه ده ذکر خو خپله د ټکاله خپله ما مطلب دا و هغه روح خپله دغه سي په اعلان سره ویلو چې دغه بیوقوفو دی پاره زید محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت پریدم هغه کې مخه استفای کړه چې ورنو ته وری مو ته نو چې نبی کریم سم اتباع پارشي کوي یو کپړو کې نه ده دا خو لباس ته یو پګړې نه ده خو لباس ته نورو کې کوا په توحید کې کوا په نور شینو کې چې څومره یعنی یا په شرافت شلو اکرام شلو سخاوت شلو دا ټول د نبی کریم سم یار ده دا نه چې صرف تو کپڑے ونیولې تسبیح راوخستې بس دا نه نوري یار ده هغه سیده دا سیده ټول وکای نو دا راغلو چیرنو وته چې کپړو سره دروشي ځکه چې دا مذاکرات کوي وخت کې چې دا ویرغلو دوی ته ټیټ نشو ساري ټیټ نه کوي ته او ساري ټولو د ساري ټول دا ناجایز ده حرام ده موږ په مسله کې دا حرام ده سار بوچاته نه ټیټوي ابله خبره چې به روخ ویته هغه خدا تعظیم دی په اړه مو سار چاته نه ټیټوي دا نه چې ته مثال غړي ته وداسه مثال غواړه یا مې نه سال غړي ته نه دا نه کوم نه مو دام دې پورې ته ویلو چې تعظیم دې پورې مو سار دا نه ټیټوي چاته یا سلام دې پورې نو سلام دې هغه ته سلام دې پورې ساتي نه کو مس کوم طریقې وغای وکړه هغه ته په غوسه شو چې ته خو ساره دې مړه دې هغه دې دربار چې کوم آداب دې سلام ته څنګه نه وکړو هغه ته چې صاحب موږ خو سلام موږ دغه سلام خو پیغمبر ته نه کوو کوم موږ چاته سجدا لګولا نو موږ محمد رسول الله ته سجدا لګولې و یا مساجد کړه وې ته موږ هغه باندې کړیو چې مو ته ما کوي چې هغه ته نه کوته څنګه وکړم فان دې ور نه کوي سړي خو ډېر ببر دي سره مزه ور نه کړه نو ویلور دې غنوستو چې خبره کوي چې نه خبره خو تاسو موږ نه کوو موږ مذاکرات تر غلیو موږ دا څنګه کوو چې یو ته نو سي نور ټول ته موږ ویلورو چې څنګه ځان ته کرسي یې ده موږ ته کرسي کېده او که کرسي نرته کېده به دا څنګه موږ په ځمکه کې نو تاسو په ځمکه کې نه خبرې په میدان باندې کوو دا نه چې تاسو په کرسي نه وسی دې ته کوڅه په کې نه وسی موږ مذاکرات تر غلیو موږ ته په فور ته نه غلیو چې موږ ډالر راکړه یا پیسې راکړه
یا موږ ته امداد وکړه. موږ ته هیڅ راغلی یو مذاکرات سره وکړه. مذاکرات طریقه دغه ده چې څنګه به برابرۍ په مذاکرات کو خپل کې. اوس الحمدلله موږ پرېدل چې پاکستان کې پراله کې غیرت راغله ده چې د فوجونو چې پښیم شي دربول دي چې اوس موږ برابرۍ باندې خلک سره څه کوو معاملات کوو. زه مې خوشحال شو. موږ خو بیا دعا ته کوو کنه بیا ځکه چې خو دو په غیرت خوشحالېږو په بې غیرتۍ خفه کېږو. نو بهرحال هغه چې کله خبر شو هغه پوه شو هغه د سره خبره ګرانه شوه. دا خو چې په ځمکې سره کېنه یا کرسۍ یې پرې وړه دا خو موږ سره برابري کوي. نو هغه ورته وایي زه ورته داسې وکړه چې یو داسې خاطر راخلې په سر یې ته کېږدی چې لوړ شي. اوس به دغه دو مذاکرات شو. هغو پیغمبر نه زده کړي وو، هغو صحابه کرام وو، هغه ځای کې بیا غوسه نه کوله چې بیا تر پرې کړي وه، هېڅ نه کول. داسې خوښۍ سره یې هغه نه خو سا ټیټ کو نه یې ګستخي وکړه نور داسې فضول خبرې وکړي. هغه خاطر یې پر سرور راوختله روان شو. چې کله دغه نه بار وتلو د ایوان نه یهود هغه محل نه نو لارې کې دا خبره کوله چې الحمدلله رب العالمین چې موږ ته الله رب العالمین د ایران خاطر راکړه. بس دا ایران دې مړه شو اوس ځکه چې موږ ته په خپل لاس باندې خاطر راکړه. دا اوس سره ګپ ځان سره ویشتلو خبره یې کوله. ووتو د خپل ځای نه بس شاته چا خبر راوړی چې چې په لارې باندې تللو به یې دغه شکریا بسله. اوه دا خو نه غوټه غلطي وشوه. دا خو مې رښتیا خپل لاسه خاطر ور کړه خپله. الله به پاسې کې هغو دواړو وینو د هغه ایران خاطر الله رب العالمین دغو مسلمانانو ته ویر کړه. بیا دا یې دو په قبضې کې راغلو. تاسو ته ما دا خبره دا وکړه چې نبي کریم هغو د نبي کریم سره اتباع کړې وه. په هر ځای کې په میدان کې اول راغلي وو، کامیاب شوي وو. او موږ په نورو په اغیارو په طریقو کې موږ یې چې د بیا داسې وکړو موږ به کامیاب شو. که تا کامیابي وکړه وخت دې کته که نه په د سترګو دې وکتله څومره اتباع دې وکړله. اوس چې ورځې واپس ودربوله اوس یې کسې اوس لرغونې تو ته څوک اضافه در کوي چې نه سهار دوه ته خپل رایې ولري. کنی بیا د اوسې مر نه د اوسې ژوندون نه بیا دې اچھے خلطوں سے نقل کیا چکی در سکے 1000 سے زندگی سے گیدڑ کی 1000 سال زندگی سے شیر کی ایک دن کی زندگی بہتر ہے. لیکن گیدڑ دی ضرور کولو زندگی نا دی مزاری دی ہوئی زندگی زیادہ ہے. نو مڑی خواہ سے مڑی دا اتباع جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توتا پر دنیا کی مفید دا دا اشرت کی مفید دا. خود دا غیب اتباع برای کی مولر غیب تو تفصیل کونه دا چې دا اتباع صرف ظاهر سره نه ده چې ظاهر الموزه دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، رضای دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده، جهاد دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا ټول طریقې دی محمد رسول الله طریقې دي. یو کپڑے نه چې وړي وړي روخلي کنه سر سره پرې دی. یوار چې سری سره نوستو روغلو داسې چې دا لږ زنه ساعت چې د سلام لږه څه شوی هغه چې کومه چې د ډیر تل علمي امام منورون رحمت الله علیه چې ورځ یو مچ رغولو مچ پرې نه مچ چې ته تاسو امتیازي کړی خره اې کې بوس پروت وو ابوز باندې مچ کېناستو به وی چې د ماغني لوی ملاحب داسې غټ ملاح نه د کشته چلول ولا جواز چلول ولا د ماغني غټ جواز چلول ولا خو بڅوک نه وي. نو که څومره لوی سمندر کې سره روان یې حالانکه د خپل متیازو کې روانو نثار غلو ماته کېناستو مړه ثباتو هغه په خلاو چې ثباتو هغه یې په سلوس څه دی مخکې پښې دا دوی پښې په خلې مثلا مولا جي و غریبان مړه کې چې اوس کې استانه نور جامه سره هغه راغلو هغه چې تاسو نات کته پړو کړی په کې په کتابه کې کنه مو ته ټول خوشاله وکړه چې پیغمبر اسلام ته د محکم شری خوان ورکولو. نو موجود پیغمبر اسلام قرباني خو پیښ وي چې خپل بل ته بیر کول خپل به نه خړل
دا چې صرف داسې نه ده چې تاسو وایئ چې صرف د اسون د پسته سنت د خجورو سنت دو خطوط اته کولی شي لنډ د ګراوند کېر ونی شي اصل خو دغه دي خو هغې کې به څه ظاهر دي په د ګراوند کې څه ظاهر دي څه څه دي څه باطن دي د باطن ته تاسو مو خبره کولی ده باطن څه شي نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په توګو په اجزا کې کوي هغه متوازی و ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په سخاوت کې کوي هغه بل څه نشي کېدنه خو خپل کوشش وکوي چې تل محمد رسول الله په قدم باندې روان شي ته به نبی کریم صلی الله علیه وسلم اتباع په خفیه کې هم کوي چې حسد نه کوي تکبر نه کوي غرور نه کوي شجاعت به کوي دا شیونه د ټول دی محمد رسول الله هم طریقه ده دا نه چې ظاهري طریقه ده باطنی طریقه نه ده چې په ظاهر طریقو کې دغه فائدہ ده په باطن طریقو کې به عظیمه زیاته فائدہ وي او دا ته کله توازو کې کومه فائدہ ده هغه بل شي کېسته اجازه کې کومه فائدہ چې په سخاوت کې شته هغه بل شي کېسته او دا ځان نه دا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم یوارزه انس بن مالک رضی الله عنه دا انس د سړاو رضی الله عنه دا صحابي دا چې وړیکتوب نه پیغمبر رسول سره شو امور وکړو چې تو خدمت وکړي نو ځکه په خلکو کې چې زواده وته کور کې وړیکو هغه ټیم نه دا پیغمبر رسول سره و دا په خپل فرمایي چې مولوی نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله داسې خبره نه اورېدلې چې دا دې ویلې وکړو داسې زرنی خبره سخت خبره نه کړې موته خادم ته سخت خبره نه کوي غي خپل خبره کوي ورځي دغه نه کړه دا چې موږ یوازې سره روان و پسر تللو یوه غزوینه یو په سمالال کو په سمالال ولو وی زبلال کو بل وی زبل لرګي ور بل زب وکړه چا چې زب ته ټکاله په حق چې محمد رسول الله وایي چې لرګي زی ترړه چې موږ ته وایي چې رسول الله نو موږ ته خوان ورکړي چې درته د مسالې موږ هم مسالې ته یو کنه هغه ته څه شو ترته نواسي خسته غندي موږ ته چاري کو هغه چې مو ته د خبرې یقین ده چې تاسو ته د خوان درکې چې زه ته نواسو تاسو ته چار کوي خو مو ته خوان نه راکې مولا ته خوان نه ورکې مرب ته خوان نه ورکې چې زه ته نواسو تاسو چار کوي زه به چار کوم نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته لرګي متخب کو زه تاسو لرګي بیا ټول هغه انس رضی الله عنه یې چې موته محمد رسول الله ویلو چې بچیا یا بنیه زویا کته داسې کول شي چې ته مې داسې مشوم راشي چې تو مخزون من داس تو مې داسې مشوم درسي چې هغه مشوم کې ته چاته په ځکه بده خبره بدخویي نه وي کینه دې ته نه وي بغض دې ته نه وي حسد دې سره نه وي نو داسې تشه دا بیا ویلو چې دا مو طریقه ده چې ویلو ته خبره دې کړه به وفر میلو ورسته چې انس دا دې مو طریقه ده بنیا یا دې موضوع دا دې مو طریقه ده مو طریقه څنګه ده چې چاته بد مخوتوا داسې مشام مومن نه راغله چې مشام کې موضوع کې چاته کې نه خوتولي مسلمان بنده ته کې نه مخوتوا وته کندي مکه نه وتا وته بدخویی مکوه کته داسې کېدل شي نو دا د حسد نه کول د خیرخوا کېدل د کینه نه کول دا ظاهر عمل ده که باطن عمل ده باطن عمل ده یوازې صحابي راغلو یوازې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نواز په جامع کې په هغې جامع کې نه قدم خیال ته مشهور کې حضرت عبدالله بن عمر بن عاص یایي چې زه یوازې په یو مجلس کې ناست محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد نبوي کې نو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره وکړه چې اوس په دغه دروازې باندې سار روان ده اخ سړي په لاس کې چپلې وي په کیڼ لاس کې او د ګیرې نه وي دا اوبه څکېږي خو دا ښه جنتي ده نو صحابه کرام په ډېر دین باندې میین وو سوچ یې کړی چې دا اوس څوک شو چې داسې څرک شو چې دا اوس ګوره چې څوک راغلو خلق بدلو چې یو ځل مې وکتو لاس کې کیڼ لاس کې چپلې نیولې وي هغه اوس خوا ته کېناستلې د ژیرې نه اوبه سوچ کولو مو وپېژندلم چې بس ټیک ده
تاسو به نه کوم څه عمل دي چې زه شروع کړم هغه ته زه وړي کوم په دا بیا موږ کې نستو مجلس کې زه بیا نو ستو بیا پیغمبر سم دغه خبره وکړه او دغه خبره مجلس لکه څنګه مخکې یلیو پرون یلیو هغه رنګ باندې خبره وکړه په غیر رنګ باندې اشعار وغلو دغه سړاو لکه کوم پرونه سړاو چپلې کېر د ولې کې نستو مجلس کې دمه زی بیا ویلو پیغمبر سم چې په دغه د وجه اوس سار روان ده پلاس کې به چپلې ګیر نه به بر رواني دا ها جنتی ده چې دا اوس بدوي چې موږ ته هغه سړاو درې ورځې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسلسل وسیله ویلو چې دا جنتی ده بس موته دا شوق راولو چې د چې کوم عمل کوي زه به دا خپل کوم چې زه جنتی شم زه سره روان شم د سلار کتلو چې زه څه کوي ویرا څه کوي چې موته چې خو کې مروا شوی ابان سم خپای نن دي ته مو داسې وکړې زندګي که ته زه سره بوزي چې سره شه بچي خیر دي څه وریکو زه سره روان شو مو ته شپې خوب نه کول دا مې کتلو چې دوه څه کوي چې زغازه وکړه دوه شپې نه فون ډېر کوي که دا څه کوي چې دا درته الله رب العالمین ته محبوب شو دا چې په دنیا کې نبی کریم سم درې پیری د جنت زیرا ورکو درې شپې مې سره وکړي خو مو ته زیاتی عمل دې ونه کتو الموزیک کولو مې درابې کوله چې خپل څه کوربور وغای کولو مې نبی ته بروغللو مشه سلام خو زه مو ونه کتلو چې زیاتی عمل مو نه وکړو چې داسې ډېر په ټوله شپه په نفلو تېره کړې وي یا ټوله شپه په ذکرو تېره کړې وي یا ټوله شپه په نور اعمالو تېره کړې وي خو داسې مې نه وکتو مو زه کوي دا ډېر نفلونه کوي ډېر نو مو درېمه شپه مو ته ترانس خو خبر زه خو هغه نه وم کور کې مروار خو نه وم تا په باره کې محمد رسول الله درې پرې داسې دي جنتي ده موږ ته عمل کتلو خو ټول دروز کې مو داسې عمل نه وکړو چې هغه د نور صحابه کرام څخه زیات وي بیا ته کې څه خوبي ده هغه چې مو دغه ده تاسو وکړو خیر چې کله دې ساري وکړو بیا دغه ویلو چې مو خبره شته چې مو داسې مشام نه درغله داسې مشام مو نه درغله چې مو دې چاته کې نه ګرځولي بس لوړم نو تاسو مو دا خبره دې پر وکړه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لکه څنګه ظاهري اتباع کول پکار دي او دغه د اخلاق اتباع هم ته پکار شي موږ د اخلاق اتباع کوو په دې کې موږ غاټه ده او چا چې د محمد رسول الله اتباع شروع کړه ان شاء الله هغه په دنیا کې کامیاب ده په آخرت کې کامیاب ده چا چې اتباع کړی ده هغه کامیاب شوی ده موږ د پوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم خوښتا لره خسته نمونه بل نشته ده یو تاسو ځان ته نمونه کسي د محمد رسول الله نه بل چا کومه نمونه شای هغه نمونه چې خدای پسند ده ته به خامخا ګوره ته ځان کې چې ته دا فرض کا چې زه څنګه شو امام ملګری شته یره کاله کا ملګری دي شته کنه شته ذکر هی نه دي ملګری شي تاسو وا دا موږ ملګری شي را شیاخه اوسې ملګری شته دي هندو شه ملګری دي شته دي هندو خو دې ملګری کنه هندو دې ملګری څه ځان نه جوړ کا ته تو ملګری پیدا کیږي خو ته دا ځان نویل نه جوړوي چې خدای دې ملګری شي رسول دې ملګری شي او دنیا دې خسته شي آخرت خسته شي ملګری خدای دې پیدا کیږي اوس چې هی ولا هی راکاله کی چې کوم هی ولا دي هغه ته چې مونږ نه لري ته باد شي نه وو چې کوم بهیر دې هغه چې تاسو مونږ ملګری شي چې چرچون شي چې چرسی شي کور دې چې مونږ ملګری نه تاسو شته چرچون دې چرتا نو چې مونږ ملګری شو ملګری خو ته پیدا کیږي هر وخت دې ته ما هپا کیږي چې دیندار شي ملګری دي ستاري کې بيدین شي ملګری دي ستاري نو ته هغه لار ویل اختیاري چې هغه لار اختیارول کې ته دنیا خساره آخرت خساره وکړي الله رب العالمین مشتا خپل محبت نصیب کی خپل تعلق نصیب کی دعا وکړي خدای رب العالمین مشتا خپل امین نصیب کی ته خپل تعلق نصیب کی رسول هم صحیح اتمام نصیب کی الله رب العالمین جل جلاله د نبی کریم د قدمونو پیروي نصیب کی یا د اخلاق پیروي نصیب کی الله رب العالمین جل جلاله ته تمام مسلمان یا په خیر متفق او متحد کی رب العالمین جل جلاله مشتر خیر نصیب کی اشر نه مسدي د موږ د ابدي مشر د خدای په کته ته هدایت وکړي کې هدایت نه خدای ته څه بلور جوړ کی په شمول استمان وچول